هسې یو خبره کوم دا موږ ځان په دې لنجاړ ولرې په دې بلو باندې یعنې پخوا زمانه کې به مولیانو تقریرونه کولو بلې به نه وي وی کله کله به یو عالم ته د 15,000 نه زیات کسان ناست امام رازي به چې کله تقریر کوي ابن جوزي صاحب وی تعداد د خلکو به د 50,000 نه هم سیوا شي بس د تقریر نه بغیر کار به دا موږ بس د دې سیس سره عادت شو د دې نه بغیر نه تاسو اورئ نو موږ خبرې کولی شو نو دې د بازار محتاج نه ګڼو نو عرض ما دا کو چې حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب دا لارې یهودي وه وادي خیبر کې واده شو په یو یهودي سړي باندې واده شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیبر فتح کو او خیبر چې کله فتح کو او قبضه پکې وکړه نو حضرت صفیہ صاحب په وینځو کې رااله او دا په مال غنیمت کې یو صحابي ورسېدا چې دا صحابي نومو حضرت دحیه کلبی سره یو صحابي پیغمبر علیه السلام پس راغی او ته فرمایل یا رسول الله انها لا تليق الا بك دا حضرت صفیہ صرف تاسو سره خایي ځکه د سردار لور دا د صحابي د چې پته ولګېدا دحیه کلبی سره ته پیغمبر علیه السلام په خپل راوست پیغمبر علیه السلام د هغې په بدله کې بیا ډېر غلامان هم دله ورکړي حضرت صفیہ فرمایي چې زما په زړه کې د پیغمبر علیه السلام دپاره خالص نفرت و ځکه پلار یې راله وجلو ناوې و مو خاوند یې راله ووجو قام قبیله راله تباه کړه علاقې راله فتح کړه نو ظاهره زما په زړه کې به نفرت د پیغمبر علیه السلام زما مخې ته کېنولو ما ته وی چې صفیہ ستا پلار د اسلام خلاف دا سازش کړو ستا خلکو ستا قبیلې د اسلام خلاف دا سازش کړو خپل انجام ته ورسېدو حضرت صفیہ فرمایي په خدای مې د قسم پیغمبر علیه السلام چې دا خبرې وکړې زما په زړه کې هغه نفرت خالص په مینه او محبت باندې بدل شو او بیا راته رسول الله وایي چې صفیہ د الله د رضا دپاره تا زه ازادومه اوس تا خوښه ده کو چېرې ما سره پاتې کېږي نو زه به تا له عزت درکړم نکاح به سره وتړم او په خپلې مور نه ځې نو تللی شي تا ته اجازت دی حضرت صفیہ عقل له داد ورکول پکار دی په دغه وخت کې وی فرمیل اختار الله ورسوله چې زه الله او د الله رسول غوره کوم او زه تا سره نکاح کول غواړم پیغمبر علیه السلام د حضرت صفیہ سره نکاح وکړه او حضرت صفیہ سره چې نکاح وکړه نو هغې د سترګې یو طرف شینو داسې ګزار یې خوړلی و نو تپوس یې ته وکړو چې تا دا ګزار ولې خوړلی نو هغې ورته وایي چې بله شپه مې خوب ولیدو په خوب کې وینم چې سپومې د بره نه راکوزه شوه او زما په غېږ کې کېناسته پوهېږې تاسو که سپومې د اسمان نه راکوزه شوه زما په غېږ کې کېناسته ما خپل خاوند ته دا خوب بیان کړو نو هغه د دې خوب بیانولو نه پس یو تیزه څپېړه زما نه ودنګوله او دا د تیزه څپېړه زما د سترګه ورسېشته او ورپسې راته دا ووایي چې نیکبخت دی ته د یثرب د حاکم خوبونه ویني ستا د دې خوب مطلب خو دا دی چې ستا نکاح به د محمد رسول الله سره کېږي او ما هغه وشو ستا په نکاح کې راغلم کله چې د هغه ځای نه پړاو غونډ کو صحابه کرام تلل نو رسول الله خپلې بیبي له عزت داسې ورکړي چې اوښې ورته کېنوله او داسې کنجي جوړه کړه دا یو لاس یې په بل لاس کې داسې ورکړو او حضرت صفیہ ته فرمایي راشه صفیہ زما په دې لاسو کې خپه کېده اوښ ته وخېژه حضرت صفیہ وایي زه به سوچ کې پرېوتم چې د امام الانبیا محمد رسول الله په لاسو کې به زه خپه کړم دا خو ما ته ډېره بېادبي ښکاري وایي زه رسته شم نو ما ته رسول الله اصرار وکړو چې نه راځه زما په دې لاسو کې خپه کېدو دې اوښې ته وخېژه نو د هغې د اصرار نه پس زه ور روانه شم خو الله پاک راله ذهن کې دا واچول چې د خپې په ځای باندې دا پنډۍ کې د هغې په دې کونجۍ کې نو ما د خپله پنډۍ راواغسته د هغې په کونجۍ کې مې کېښوده او اوښې ته وختمه وایي ما خپه کېنښوده چې د پیغمبر علیه السلام په لاس مبارکو کې خپله خپه نه کړم
دې ته عزت ورکول وي بیبي له. نو رسول الله او اسلام بیبي له عزت ورکړی دی، احترام یې ورکړی دی. او اسلام موږ ته دا وایي چې ښځې له عزت ورکړه، د ښځې بې عزتي مه کوه. دا اکثر مرور ته هم قسم دی، که زه د خلکو ته شروع شوم د ښځې حقوق ورته د اسلام په رڼا کې بیانوم نو یریږم چې دا ښځې دا سړي راته غوسه ونه کړي چې ستا خو بل کار نشته، مولوي صاحب د ښځو حقوق د ټول بیان. دا لو سپیکر پکې پرېږدی، ما ته داسې اواز خو در رسي که نه. پېښور ته تللی وم، په یو ځای کې مې بیان کوه. هغه بیان د نکاح په موقع د ښځې حقوق مې بیان کړو. نو د بیان نه پس را پسې بعضې کسان رال چې جي دا بیان خو د ښځو اورېدو زمونږ بیبیانې پکې ناست دي، موږ خو ټول عمر په ښځو ظلمونه کړي دي، خو تا خو داسې بیان وکړو چې دا ښځې زمونږ په سټونو باندې کېنولې. ما یې داسې ښې چې د ښځو سره ظلمونه کوي، نو اوس خو به دا نتیجه بیا دوباره په هغه ځای کې څه د ښادۍ پروګرام و، نو ملګري ما پسې رال چې یاره د هغه ښځو مطالبه ده چې هغه مولوي صاحب راوله چې زمونږ په باره کې کوم فضایل بیانول. ما یې دا اسلام کې لیکلي دي، ځان نه بیان. ښځه کمزورې ذات دي، د دې وجه اسلام په قرآن کې اعلان وکړو چې ښځې له په جایداد کې حصه ورکړه. نن افسوس خبره ده، ډېر وروڼه داسې دي چې د خویندو په جایداد باندې خپه ایښي. یاد ساتئ، وګورئ دا خبره په بانګې بلند واورئ چې کم سړی که د اسلام هر قسم اعمال کوي او دی د خپل خور حق نه ورکوي او د هغې په جایداد باندې خپه ایښي، نو ګورې دی نه په حجونو باندې، نه په روژو باندې، او نه په بل څه باندې د جهنم نه خلاصېدی شي. د دې په عوض کې به جهنم کې غوبه خوري. چې که ښځې له جایداد کې حصه قرآن ذکر کړی دی، لذکر مثل حظ الانثیین، نو دا ښځو چې کوم حقوق دی په دې باندې خپله د کېښودل پکار. نو عرض دا کوم عزتمندو چې اسلام بیبیانو له څونه حقوق ورکړي دي، دونه په بل دین کې نشته. اسلام موږ ته وایي د ښځې په حقوقو باندې صبر کوئ، د ښځو په بد اخلاقو باندې صبر کوئ. یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی، شیخ ابوالحسن خرقاني رحمه الله، دا د خپلې زمانې یو ډېر غټ ولي و، خو بیبي لږه تیزه وه، لږه نه ښه ډېره تیزه وه. نو شیخ ابو علي ابن سینا د یو میاشت سفر وکړو، د دې ابوالحسن خرقاني ملاقات ته راغی چې دنه بیعت کوم، لاس نیوتې کوم، ځکه دا د خپلې زمانې ډېر غټ ولي و او واقع چې ډېر غټ ولي و. نو د ده د کور دروازه یې وټکوله، د دننه اواز راغی څوک یې؟ وی زه ابو علي ابن سینا یم، دی خو مشهور زمانه شخصیت و، او د ابوالحسن خرقاني ملاقات ته راغلی دغه لوی شیخ، هغه ورته دننه اواز ورکړي، ښځه وي کومه غلی ولي یادې؟ نو دی ګډ وډ کړو. وی شیخ ابوالحسن خرقاني وی دقه لیونۍ درته یادومه که نه؟ ورشه به ځنګل کې ګوره، ځنګل کې به چې دا خشاک کوي. د ډېر په افسوس سره واپس شوړه کې وایي چې کم سړی د خپلې ښځې اصلاح نشي کولی، نو هغه به زما څه اصلاح وکړي، راشه واپس لاړ شي. خو بیا یې سوچ کړو چې د یو میاشت سفر مې کړی دی، دونه خو د ده دا صورت وینم چې څنګه سړی دی. نو د ځنګل په لورې روان شو. نو شیخ ابوالحسن خرقاني صاحب ازمري د غوږ نه راټینګ کړی دی او د ازمري د پاسه د خشاکو پنډ ایښی دی، او د ازمري د پاسه چې د خشاکو پنډ ایښی دی، نو اواز ورته کوي د لرې نه د شیخ ابو علي ابن سینا ته دی سره روان. نو دله اواز ورکو، نو ورته وایه چې ای شیخ ابو علي ابن سینا ما ته وګوره، او بیا ورته وایي چې د ازمري د پاسه الله پاک ماله تسلط او قبضه را کړې ده، دې مې د غوږ نه راټینګ کړی، د خشاکو دا پنډ مې پېښې دی، دا ګورې هسې نه میلاوېږي، دا د داسې ښځې په بد اخلاقۍ صبر کولو دا انعام بل الله درکوي. نو زه د دغې بیبي په بد اخلاقۍ باندې صبر کوم، نو ځکه الله رب العزت دا انعام را کړی. د دې بزرګانو یو کرامت دي په هوا باندې الوزي. نو دې مې ورځ د خپل کور د پاسه په هوا باندې تېر شوی، نو چې مازدیګر راغی
خپل بیبي ورته وي تم ځان ته زبرګ وې نن خو مې یو زبرګ لیدلی و چې زموږ د کور د پاسه په هوا تېر شو نو دی ورته نیکبخت یې غزه وم تا ما ته په غور سره نه کتل وي ښه ځکه یې د خپې کږې وږې کېدی نو د بیبي په بد اخلاقۍ چې صبر وکړي نو زه به درته میلو شي اسلام خو موږ ته دا و یو عالم په دې باندې کتاب لیکلی او د هغه کتاب نوم دی چې صبر الانبیاء والاولیاء والعلماء على سوء اخلاق زوجاتهن په دې موضوع کتاب لیکلی شوی او په هغه کتاب کې د هغې ښځو واقعات راجمع کړي دي چې کومو ښځو به د خپلو خاوندانو سره ګستاخۍ کولې او بېادبۍ کولې دا خاوندان به یا پیغمبرانو لکه د لوط علیه السلام د بیبي خبره تېره شو او دا خاوندان به یا اولیاو یا به صلحاو یا به علماو او بیا د هغې ښځو به بد اخلاقو باندې هغوی صبر کړی دی نو الله رب العزت د خاوندانو له اوچته درجه ورکړی اسلام هم موږ ته ښه دی دونه عزت ورکوي او د دې باوجود دا ظالمان په اسلام آباد کې روزي وي موږ د ښځو حقوقو د پسې روزي په کومه حقوقو پسې روزي موږ په سر ګرځو دې نه سوا یو طریقه راته تاسو وښیه دا به څه موږ ته خو اسلام ویلي چې دا ښځه به د سر نه راکوځي دا د سر تاج دی دا د کور شهزادګۍ ده دا رحمت دی دا عزت دی دا ستا ایمان دی دا ستا د اعلی کردار ثبوت دی نه د دې نه سوا حقوق خو نه په دنیا کې شته او نه آخرت کې شته او هغه اسلام ښځې له ورکړي دي نو پته نشته دي کومه حقوقو پسې راوتي ښکاري داسې دې حقوقو پسې نه دي راوتي دوی د دغه رحمت د دین نه مونږه محرومه کوي دی چې یورپ کې کم د زناورو کلچر دی او د فحاشۍ کم کلچر دی هغه پاکستان کې مراولي نه داسې مقصود د پاره کو دی نه وباسي نو دی کې به دې هېڅ چرې نشي کامیاب نه به کامیابېږي انشاءالله که الحمدلله دا ملک په ډېرو قربانو باندې جوړ شوی دی دا ملک په ډېرو دعاګانو جوړ شوی دی دا ملک په ډېرو پاکو وینو باندې جوړ شوی دی او دا ملک چې جوړېدلو دا نعره به لګېده پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دلته مونږ دغه کلچر نه پرېږدو ګورئ په اسلام آباد کې کو په کراچۍ کې کو په لاهور کې خو د پاکستان په سرحداتو کې مونږ دا نه پرېږدو انشاءالله مونږ چې خپل دین کم انسانیت را کړی دی کم دین چې راته کم سړیتوب خولی دی د خپل دین چې راته کم مردانیت خولی دی دا زموږ دپاره هر څه دی زما د خور او مور له چې د اسلام او بیبي له کم عزت ورکړی دی کم احترام ورکړی دی دا د ښځې دپاره هر څه د دې وجه نه په داسې نارو پسې چرته م غوږ ونه ګراوئ او انشاءالله چې زموږ په صوبې سرحد کې خو څوک هم نه ګرئ غوږ او دغه نورو علاقو کې خو داسې څوک پکې پیدا شي نو هغوی به دبې وي انداز سره یې داسې ښکاره چې کوم دی دې اواز کې نشي شرکې او دی وایي وی زما په جسم باندې زما خپله مرضي ده ستا په جسم کې ستا څه مرضي ده فقهاو دا مسله په کتابونو کې لیکلې چې ته خپل لاس نشي غسولی که خپل لاس ته غوس کو دا حرام دی په دې کې ګناهګار دا بعضې خلک په ځان باندې ډزې وکړي یا ساته ګورې دا د الله مجرمان دي ځان ویشتله په ځان ډز کول دا حرام دی ګورې ناجایز فقهاو دا مسله لیکلې ده چې دا بعضې خلک وصیت وکړي چې زه مړ شمه یا زه مرمه نو زما سترګې وباسئ زما ګردې وباسئ کډني وباسئ زماړه وباسئ دا به بل چاته ولګوئ دا ټټو ته په سوري باندې وتړه ته څوک چې خپل مجلس کې دا تصرف کړي ستا مجلس ستا خو نه دی ستا دا جسم او وجود خو چې کوم دی د الله دی لہذا دی کې تا ته حق نه دی حاصل چې ته پکې تصرف وکړې ته خپل سترګې چاله نه شي ورکولی خپلې ګردې چاله نه شي ورکولی نو دا اواز کول چې زما جسم دی زما مرضي ده دا اواز د سر د بغاوت اواز دی د الله نو د کائنات نه او د تمام تهذیب نه ده یو بغاوت اواز دی دی اواز ته چې کوم دی مونږ نه تیار نو دا یاد ساتئ عزتمندو داسې قسم اوازونو پسې لاړ نه شي او تر څو پورې چې زمونږ دا علما وي تر څو پورې چې دا مدارس وي
ترڅو پورې چې دا سرسبز و شادابي په پاکستان کې د مدارس او د علماو او د طلباو نو ان شاء الله دا اوازه زمو خلاف نشي کامیابېدی د مسلمان خلاف نشي کامیابېدی اسلام خو بیا ورته عزت ورکړل تاسو د وفاق تاریخ راوړل تاسو دا پته چې تقریبا یو څو کال شوي دي په تمام پاکستان کې چې کم عالمان جوړیږي هغه کې د خزو تعداد ډېر دی د سړونو باندې هغه جنکه چې عالمان جوړیږي دا شم کال نشي هغه کې د جنکو تعداد ډېر شوی دی او د سړو د هغه په نسبت باندې کم شوی دی اسلام خو خزو د علم رڼا ورکوي اسلام خو د علم رڼا او د علم آزادۍ ته د درانه روباسي نو ته څنګه وایې چې زه واځه لکم د ښځو د حقوق دپاره دا د ښځو حقوق ته ناره ځان سره واپس کېده اسلام باندې عمل وکړه نو د ښځو حقوق به پخپله حاصل شي په دین باندې عمل وکړه د ښځو حقوق به پخپله حاصل شي په یورپ کې د دنیا ښځې بې پرده کېږي دې ښځو خو چېرته یو بیا هم ریلي ونه باسله چې په یورپ کې د ما د خور د سر د روپټه لرل شوې ده لهذا د هغې په حق کې زه ریلي روباسم او هړتال کوم چېرته تاسو اورېدلي عجیبه خبره دا ده چې په نورو ملکونو کې د مسلمان زنانو جنگ د دې دپاره روان دی چې د ما د سر نه د پرده لرې نه کړی شي عدالت کې کیسونه به دایر کوي صرف په دې خبره چې زه د سر نه سکارپ نه لرې کوم او سر چې کوم دی نه بربنډوم او نن زمونږ په مملکت خداداد پاکستان کې دغه فضول ښځې د دې دپاره روډونو ته روځي چې زما د لور زما د خور د سر نه یې لوپټه کوزه شي زما د لور او زما د ښځې او زما د مور د سر نه یې لوپټه ښکته کړي شي دا د بې عزته کړي شي نو دې نارو ته مونږ نه تیار نه تیار تاسو انشاءالله او تر څو پورې چې زمونږ په معاشره کې دا مدارس اسلامیه دي دا دینی ادارې موجودې دا د اسلام قلاګانې موجودې ان شاء الله دا اوازونه نشي کامیابېدی یا ساته د مدارسو کردار په معاشره کې داسې دی لکه څنګه چې په اسمان کې ستوري پړقي د مدارسو کردار په معاشره کې داسې دی لکه په یو انسان کې چې د ملا د تیر حیثیت دی د ملا تیر د انسان د لرې کا د بیکاره شو د ملا تیر خو لا بعیده خبره ده دوه درې مهرې پکې بې ځایه کا تر کراچۍ پسې ډاکټرانو پسې ګرځي او که نه ګرځي بار بل ته ډاکټر اپریشن پسې ځي چې د ملا نه مهره پې ټیک شي نو د مدارسو حیثیت په معاشره کې د دغې د ملا د دغې تیر دی که فقار زهر د ملا د تیر دی نو که چرې د مدارسو کردار د معاشرې نه وباسي نو څنګه چې د ملا د تیر نه بغیر انسان هېڅ شی نه دی دا معاشره د دغې مدارسو نه بغیر هېڅ شی نه دی لہذا ضرورت د دې خبره دی چې په داسې حالاتو کې د مونږ مدارس مضبوط کړو ضرورت د دې خبره دی چې په داسې حالاتو کې مونږ د مدارسو او د علماو دپاره مټې جوړې شو او د علما کرامو سره څنګ په څنګ باندې ودرېږو مدارسو کې جانی او مالی امداد دواړه وو مالی امداد خدا دی چې دا د بر صغیر د مدارسو خاصیت دی چې الله رب العزت زموږ دپاره دا یو اکاونټ ګولو کړی دی په نورو ملکونو کې داسې نشته ګورې تاسو ته پته ده په بار ملکونو کې کله کله مسلمانان زکات ګرځي نو د زکات اخیستو دپاره څوکي نه نو اکثر د سپو ادارې چې هغې کې سپي ساتلی شي نو دی د هغه پیسې د سپو ادارو والا واخلي او د سپي دپاره پرې خوراک ورکوي او دلته الله تعالی تا دپاره د دین دا زبردست ادارې کولو کړي دي چې ته به دې کې پیسې ورکړي او دا پیسې ستا ذخیره شوه ستا تمام مال به ختم شي تمام جایداد به دې ختم شي خو چې کمې پیسې دې په مدارسو ولګولې د الله په دین باندې ولګولې د الله په لار کې دې ولګولې قسم په الله دا ستا په قبر کې هم په کار رالی میدان حشر کې هم دې په کار رالی او آخرت کې هم دې په کار رالی او دویم د مدارسو سره امداد جانی امداد دی چې خپل بچي وله ورکو قابل بچي ورکو دا لایقه نه نن مونږه دا ګیله کوو چې د مدارسو د لوی علما نه پیدا کېږي نو لوی علما به دې څه فارغ شي څه به دې پیدا شي چې کوم ذهین ماشوم دی د انګریزي تعلیم دپاره وقف کې او د لیش خېټې فکر دپاره وقف کې او چې کوم ذهین نالایقه ماشومان دی هغه موږ له راولئ
اگر چې موږ الحمدلله ټولو ته خپله سینه کوله وسات موږ له ګوډاک راولا ملغلره به درکو موږ له مزوبان راولا ملغلره به درکو موږ له لاندر راولا ملغلره به درکو موږ له شلان راولا ملغلره به درکو یو عالم کتاب په دې موضوع باندې لیکلی دی دا کتاب نوم دی نکت الهمیان فی نکت العمیان او په هغه کتاب کې د هغې علماو تذکره کړې ده چې هغه په سترګو باندې ړانده دي غټ غټ تفاصیل ړندو علماو املا کړي دي د سیرت غټ غټ کتابونه املا کړي دي د لغت غټ غټ کتابونه املا کړي دي او په سترګو ړانده دي نو مدرسه کې خو هر قسمه ماشوم لګي مدرسې ته خو هر قسمه خام مال راولي الله تعالی به د ده نه چې کوم دی سونه وباسي او د ده نه به سنګي پارس وباسي دا مدرسه داسې یو زبردسته کارخانه ده یاد سره نالایقه طالب هغه چې عملي زندګۍ ته اوسي او معاشرې ته اوسي هغه د معاشرې دپاره نفع بخش انسان هغه معاشرې او د علاقې دپاره د ټولو نه زیات نفع رسوونکی انسان د مدارس دا خلک پیدا کوي خو چې قابل ماشوم دی به د اسلام خدمت کوي زمونږ د مذهب تحریری بانی امام محمد بن حسن شیبانی شمار کولی شي زمونږ د فقه حنفي ټولو د هغه په کتابونو باندې ولاړه امام محمد صاحب دی ډېر ماشوم و پلار یې ډېر غټ تاجر و پلار راوسته امام ابو حنیفه صاحب مجلس ته جی دا ماشوم دی تاسو سره به په دې مجلس کې ناست دی علم به زده کړي امام ابو حنیفه صاحب چې ده ته کله وکتل نو ده راګیر هم نه ورغلی ورته وایي ډېره ښه ده خو زه د قرآن د آیتونو نه هر وخت مسلې راوباسمه نو زما په مجلس کې چې کوم شاګرد ناست دی هغه ته د قرآن یادېدل ضروري دي د قرآن حافظ کېدل ولې ضروري دي نو دا بچی راته د قرآن حافظ نه ښکاري د دې مخکې لاړ شي د قرآن 13 سپارې دې یادې کړي د هغې نه پس دې زما د حلقې ته راځي غرض یې دا و چې درې څلور کاله به تېر شي هفته پس بیا محمد راغی امام صاحب ورته لکه تا ته خو ما چې قرآن به یاد کړي وایي چې په یو هفته کې مې الحمدلله 13 سپارې یادې کړي دونه زبردست حافظ یم تاسو ته پته ده چې کوم ماشوم متوسط هغه په 2.5 کالو 3 کالو کې قرآن یادوي داسې نه وکړه 2.5 کالو 3 کاله دا ډېر اوږد وخت دی او امام محمد صاحب لا وړوکی و چې په یو هفته کې درنه قرآن یاد کړو نو امام صاحب ته امتحان واغستو بیا چې امتحان دی امام صاحب خو به ډېر سخت نو بیا ورته وایي زه ټیک ده تا ته قرآن یاد دی الحمدلله یو هفته کې د قرآن یاد کړی ستا حافظه او ذهن ښه دی زما دې طرف ته کښېنه نو څلور کاله مسلسل د امام ابو حنیفه صاحب د سینې هغه تمام علوم خپلې سینې ته منتقل کړه او بیا چې امام صاحب وفات شو د هغې نه پسې د امام ابو یوسف صاحب شاګردي وکړه د هغې نه پسې د امام مالک صاحب شاګردي وکړه او د عالم اسلام لوی شخصیت شو او دا نه چې ګرې پیسې به ځان نه خرج کول د دې علم دپاره خپل جایدادونه په دو لګولي خپلې نقدي سره زره سپین زره په دو لګولي په خپله فرمایي ما ته د پلار نه په میراث کې 10,000 اشرفۍ پاتې شوي وې 10,000 اشرفۍ داسې دي لکه د دې زمانې د 10,000 ګروپونه هم ډېرې دي د 10,000 ګروپونه په خپله فرمایي ما 15,000 اشرفۍ د عربۍ ادب او د قرآن او حدیث په زده کولو باندې خرج کړئ عفوا د عربۍ ادب او شعر باندې خرج کړئ او باقي 15,000 اشرفۍ مې په حدیث باندې په قرآن باندې په تفسیر باندې او په فقه زده کولو باندې خرج کړي نو د هغې نه پس دې درجې ته غیرتمندو هغه امام محمد صاحب دی چې هغه بیا د اسلام دومره خدمت کوي چې 1200 کاله وشو تقریبا یا د دې نه سوا نن هم په دې علاقه کې د هغه ذکر جم دی نو ذهین ماشومان مدرسو ته ورکړي نو دې به د مستقبل لوی خلک جوړ شي او یو خبره ده بله کوم عزتمندو قسم په الله زه به دې خبره قسم خورم د دې ځای نه پاسمه چې تاسو دې مدرسو ته د ماشومان ورکې او دې علم وکړه نو الله رب العزت به ستاسو خاندان په دې باندې جمدي که ته د کروڑو روپو مالک یې ستا خاندان په دې باندې جمدي نه شي پاتې کېدی لیکن دا بچې عالم که ستا نسل در نسل به جمدی پاتې شي نسل در نسل یا سر او د رزق غم مه کوه عالم له الله تعالی ښه د احترام او ښه د عزت رزق ورکوي او ښه د الله په تعریف سره او د الله په شکر سره چې کوم دی اعلی رزق خوري نو بس دا یو درخواست دی چې دا مدارس به مضبوطو انشاءالله مضبوطو به کنه ټول به مضبوطو انشاءالله مدارس کنه دا ستاسو د کریم مدرسه چې د یو 2 کاله مخکې راغلی په دې باندې لنټر نو دې کې یو تخت تاسو جوړ کړی و په هغې باندې بیانات
شیخ الحدیث مولانا قاسم صاحب دامت برکات ما وخت کې راغلی و زمونږ د ملګري باندې پکې وو او نن د هغې عرصې نه پس الحمدلله دلته لنټر واچولی شو زه تاسو له په دې باندې مبارکبادي در کوم خو په دې کې دا ورونه مرونه چې دا هم په خپله صحیح کې او د بر نه که څوک داسې مخلصین خو ټیک د پیسې دیواله خپلې پیسې به قیمتي شي د آخرت ذخیره به شي خو کوشش وکړئ چې د دې دا کړکۍ ملکې او د دې دا ورونه دا هر څه په خپلو پیسو باندې ټیک کړي او په دې کې ما اوس مولانا صاحب نه تپوس وکړو نو هغه وایي چې رهایشي طالبان چې وو رهایشي هغه اوسه پورې موږ سره ځکه نه و چې د رهایش بندوبست و نو د دې نه پس به انشاءالله رهایشي ماشومان نو تاسو